بسم الله الرحمن الرحيم. الباب الثاني في الاسم المبني وهو اسم وقع غير مركب مع غيره مثل ألف باء تاء ثاء ومثل أحد واثنان وثلاثة وكلفظة زيد. نو مصنف چې کله د اسم معرب تعریف احکام او دغه د بیان نه فارغ شوله نو شروع وکړه د اسم په دویم قسم باندې چې هغه اسم مبني ده چې هغه څه ده اسم مبني او مبني دا د بنا یبنی اسم مفعول ساده بناء مصدرنا بناء معنا ده بنیاد ډالنا او چونکه دا مبني اسم مفعول لا نو دې معنا به شي بنیاد ډالا هوا بنیاد ډالا هوا او مبني ته مبني ذکر ویل شي مبني ته مبني ذکر ویل شي چې لکه څنګه بنیاد کې تحرک او تبادل نه وي چې ځل کې خو لشي بس په ځای باندې قایم وي دا رنګي مبنیم تحرک او تبادل نه قبلوي هغه باندې شامل امروشي بس دا به امدا غويخه بدلېږي به نه ټیک شول او به مبني چونکه دوه قسمو نو مصنف د دوه قسمونو تعریف بیل بیل وکړل اول قسم تعریف ته وکړه او هو اسم وقع غیر مرکب هو اسم وقع غیر مرکب مع غیره دغه اسم دا چې غیر مرکب وکوي چې غیر مرکب وکوي ٹھیک ده ما غیره دی بل چسرا دا اسم دا چې غیر مرکب وکوي د غیر سره او مصنف د دې درې مثالونه درکړي سره مثالونه درکړي دي درې مثالونه درکړي لکه الف با تا ثا دا یو مثال ده او دینه مراد حروف هجا دي ست مراد دي حروف هجا حروف هجا نامراد نومې دي حروف هجا دي ښا څه نومې دي حروف هجا چې الالف الباء التاء دا او دویم مثال مصنف د اسماء عدد درکړی دا لکه واحد اثنان ثلاثه دا ټول اسم عدد دي ټول شي دي دریم مثال مصنف دی اسم معدود درکړی دا یا اسماء معدوده اسماء معدوده چت شه دا لفظ د زید دا صرف نو دې قسم حکم صدا دا مبني بالفعل وی مبني بر سکون وی او بالفعل به مبني وی خو معرب بالقوه وی مبني بالفعل په سکون سره وی خو معرب بالقوه وی مطلب دا چې سو پورې دغه اسماء مرکب نه وي مفرد وي نو دا مبني وي خو چې کله دا مرکب شي نو دا به شي معرب بشي لکه مثال کې هذا الف رايت الفا مررت به الف نو غره الف چې مفرد و خو مبني بر سکون و خو چې کله مرکب شول معرب نو بیا معرب شول ٹھیک ده کنه یو جاءني واحد جاء رايت واحدا مررت به واحد نو غره دې کو غره واحد چې کله مفرد و مرکب نه و نو مبني و په سکون سره خو چې کله مرکب شنو څه شول معرب شول دارنګ جاني زیدون رایت زیدن مررت بزیدن ٹھیک شول دویم قسم تعریف څه ده هغه ته مصنف په خپل کړی دا چې هو اسم شابه مبني الاصلي چې داغه اسم دا چې د مبني الاصل سره مشابه وي مبني الاصل سره مشابهت وي ٹھیک ده کنه او مشابهت نه مراد مناسبت مؤثره ده مشابهت مراد څه ده مناسبت مؤثره چې د دې د مبني الاصل سره مشابهت
مشابهت وي یعنی مناسبت مؤثره وي چې د دې د مبني الاصل سره مشابهت وي یعنی مناسبت مؤثره وي ٹھیک شو کنه مناسبت مؤثره وي مبني الاصل څه شي دي نو تاسو بدنه په کتابونو کې ویلي وي چې مبني الاصل په کلام عرب کې صرف درې شون دي جمله حروف فعل ماضی او امر ٹھیک شو کنه ټول حروف فعل ماضی او امر حاضر ٹھیک ده دا مبني الاصل دي د درې شون نو د دې درې شون سره چې د کومې سم مشابهت روشي ٹھیک ده یا د کومې سم مناسبت مؤثره روشي نو بسوي اب مبني وي ٹھیک شو او د مناسبت مؤثره یا د مشابهت مصنف صرف درې صورتونه ذکر کړی دي خو تتبع د تلاش نه بعد د نحوونو په کتابونو کې او قسمه یا او صورتونه دی ولا مندلې شي څو صورتونه او صورتونه اول صورت د کې څه ده اول صورت هغه ده چې په احتیاج کې مشابهت وي سره د مبني الاصل سره په څه کې مشابهت وي په احتیاج کې لکه اشارات او موصولات اسم اشاره دا په احتیاج کې مشابه ده د حروف سره لکه څنګه هر په خپل معنی باندې دلالت کولو کې محتاج وي هر په خپل معنی باندې دلالت کولو کې څه وي محتاج وي بلې کلمې ته دغه رنګي اسماء اشارات دا هم محتاج وي اشاره حسیته څه محتاج وي اشاره حسیته محتاج وي ٹھیک ده کنه اشاره حسیه کلمې ته څه وي محتاج وي پوه شو اسماء موصولات دم مبني دي ویلې ځکه چې لکه څنګه حرف خپل معنی باندې دلالت کولو کې محتاج ده دا رنګي صله اسم موصول دا د جملې جز جوړېدل کې څه ده صله ته محتاج ده پوه شو په دویم صورت د مشابهت صدا چې اسم د درې حروفونه کم شي لکه ذا من وغیرہ وغیرہ ذا اسم ده اسم ظرف او درې حروفونه کم ده من اسم ده اسم موصول ده او درې حروفونه کم ده نو دا مبني وي نو په مشابهت په څه کې راغلی وسه په تعداد دي حروف کې مشابهت اس کې راغله پس کې په تعداد دي حروف کې مشابهت اس کې راغله دریم چې کله یو اسم متضمن شي د حرف معنی ته یا حرف ته متضمن شي نو دا څه شي مبني شي لکه 11 19 19 پورې چې دا متضمن ده ستا حرف ته اصل کې 11 و 11 و پوشي کپونه شو په دا خو مصنف ته ذکر کړی دي دا هوتا مصنف ذکر کړی دي صدرم صورت د مشابهت صدا شی یو اسم اغا د مبني اصل په موقع او په ځای باندې واقع شي استعمال شي لکه نزالی دی انزل امر حاضر معروف په ځای باندې استعمال شوی دا ٹھیک ده پنځم صورت چې یو اسم د داسې اسم سره مشابه وي چې هغه اسم د مبني الاصل په ځای باندې استعمال شوی لکه فجاری د نزالی په شوندا او نزالی د امر حاضر په ځای باندې انزل په ځای باندې استعمالېږي
پوه شو پی پیغام نمبر زوی هغه ده چې دا اسم په داسې موقع او په داسې ځای کې استعمال شي چې په هغه ځای کې داسې اسم استعمال وي چې هغه د مبني سره څه وي مشابه وي لکه یا زیدو و یا رجلو ټیک ده کنه پوه شئ اوس دا د ادعو کا دا یا زیدو یا رجلو اصل کې څه ادعو زیدن وکنه ادعو زید یا ادعو رجل پوه شئ نو په دې کې دا د ادعو کا په ځای باندې استعمال شوی دا څه په ځای باندې د کاف حرف خطاب په ځای باندې استعمال شوی دا او دا کاف د حرف سره مشابهت شته کنه او حرف مبني له صلا حرف څه ده مبني له اصلا پوه شئ اوم ځای شی مبني له طرف ته اضافت شوی مبني له اصل طرف ته اضافت شوی که په واسطي او که بغیر د واسطې نه وي لکه یوم اذن یوم مبني ده ویلې ځکه چې مبني طرف ته مبني طرف ته اضافت شوی ده ویلې اصل کې دا څه یوم اذ کان کذا و یوم اذ کان کذا و پوه شو نو جمله د صاحب المفصل جمله د صاحب المفصل په نسبت شه ده دا مبني له سلخه څه شي ده نو هغه مذهب مطابق بدام څه شي مبني بشي پونه شو په ټول صورتونو باندې کې اوس د عبارت تلګو غوري فانه مبني فذاب مبني بالفعل على السكون فسكون من معرب بالقوه معرب بالقوه او شابه مبني الاصل يا مشابه لمناسبه يكون في الدلاله یا په دلالت کې علامه معناه په معنی باندې محتاج لکه چې دا محتاج وي کرینه ته کله اشاره نحو هؤلاء ونحوها لکه اسم موصول ممثل لري کړه تاسو او يكون على اقل من 3 حروف یا بکم یدري حروفنا او تضمن معنى الحرف یا متضمن وي د حرف معنی ته نحو ذا ومن و11 الى 19 وهذا القسم لا يصير معربا اصلا وحکم صدا چې دا قسم به بالکل معرب نه ګرځي دا به همیشه پر سوي مبني به وحكمه اوس مبني حکم صدا الله يختلف اخره باختلاف العوامل چې نه به مختلف کیږي اخر د دې د عواملو په اختلاف سره ٹھیک ده کامل په دې باندې بدلېږي خدا به په ځای باندې ویلوړ وي ٹھیک ده کنه دا به په ځای باندې ویلوړ وي خدا حکم هو کې د هو زمير د مبني قسم ثاني طرف ته راځي ده ښه څه ځکه چې قسم اول خو عوامل اختلاف سره بدلېږي ٹھیک شو نو حکم هو کې زمير وچا درجه قسمه ثاني ته چې د اختلاف د عوامل په اختلاف څخه نه بدلېږي دا همیشه هم دغه وي ٹھیک ده کنه پوه شو وحرکاته تسمى ضما وفتحا وكسرا وته تدای چې د مبني حرکات ته ضم فتح او کسر ویل شي ٹھیک ده کنه سوي ته ویل شي ضم فتح او کسر وقفا په وقف په صورت کې مطلب څه چې اخر کې سکون ورسي اخر کې څه سکون ورسي معرب حرکات ته ویل شي رفع نصب جر و د مبني حرکات ته ویل شي ضم فتح او کسر خو د بسینو په نسبت ضم کسر او فتح دا خاص دي مبني سره ٹھیک شو کنه او د کفینو په نسبت یو بل باندې اطلاق کیږي کفینو په نسبت یو بل باندې اطلاق کیږي ٹھیک شو کنه پوه شئ په بس